की दाखिल शी ما فكر تاسو سره زیاتې نه لري او ورته وی اے انصارو ووري اے انصارو ووري تاسو دا خبره چې دا کله پورته ځي ځان سره ګډ وځي اے انصار تاسو دا خبره چې دا کله پورته راوړي او دې ځان سره ګډ وځي پورته قبول او تاسو ځان سره جناب محمد رسول الله تاسو دا خبره انصار ویلا رسول الله نو دا خبره زمون نه کړه من مال نه پکا ما موږ پاتې ومن من هغه نه کوي مثلا صحابه چې کوم کوي ایو چې کوم نوري صحابه کرام او نبی رسول الله موږ نه کوي هغه د جوانانو په سره دي موږ نه دي موږ یا رسول الله ته کوي او بیا په رسول الله خبر انداز کومه په کوم انداز نه خوشاله ورته اے انصار تاسو دې یو خبرې وکړو هر څوک با خپل خیر سره د تاسو سره یو تاسو په دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې لیکلي وي چې الله تعالی د مخلوق زړه صبر نه کوي دومره صبر کوي چې دا مخلوق د الله تعالی سره شریکان جوړي د الله تعالی لپاره بچی ثابت دی د الله تعالی لپاره بیبي ثابت دی د الله تعالی لپاره لور او ثابت دی الله تعالی بیا هم باوجود د دې څخه څو پیغامات کې مطلب یا باوجود د دې الله تعالی دی د حدیث په تفصیل کې شارحین لیکلي دي وی دا هغه ځل ده چې انسان الله ته تکلیف ورکړي او الله تعالی هغه الله ته تکلیف ملاويږي الله دا څه دی چې ورته تکلیف ملاويږي خو صبر کوي صبر کوي عذاب چې په دې کې راځي عذاب ولا ورته ورګه دا بنده په توبه وبس ورګه دا بنده په توبه وبس نو موږ په هر حالات باندې صبر وکړو دې حدیث نه معلومیږي چې څنګه الله تعالی بنده ته صبر کوي څنګه الله تعالی بنده ته صبر کوي مخلوق نو په حالات باندې تعلیم باندې سوچي صبر په حالات باندې صبر وکړي او معفو وکړي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او لزر صحابه کرام ورسره مکه فتح شوه ورپسې چې نن ورته جنګ باندې راغی هغه چې الله غنیمتونه راغل او چې کله مکه فتح شوه مدینه کې الله غنیمتونه راغل په هغه وخت کې مالدار سره هغه ځکه چې قیمت او نصاب او چې مودا ساده ګټه نوې دي نو یو خار نو چې کوم کس سره باندې ساده دا ډېر مالدار نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره کړی او د مدینه منورې نه حمله وکړه مکه فتح شو او په جنگ مدینه کې ډېر غنیمت ملاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم چاپیرا داسې خلکو چې اسلام نه اسلام راوړو او یا داسې خلکو چې اسلام طرف ته مایل شو یره اسلام کې ورته کېدل غواړي چې اسلام کې داخليدل غواړي نو رسول الله هغه مالي غنیمت هغه خلکو ته ورکړ چې کوم خلک نه راغلي اسلام ته یا د اسلام طرف ته روانو چې اسلام کې ورته کېږي اسلام قبول رسول الله دې قبول نو مالي غنیمت په دې بنیاد ورکړو چې دې له توحید علی ورکی چې دې اسلام سره محبت شروع کی یا دا توحید علی هم دې نه ورکو چې دې متبادل نشي رسول الله کو سوچ او فکر او مهنت دې لپاره چې اسلام کې طرف راځي رسول الله پر داسي چې هغه مالي غنیمت چې کوم ساروي دا پاتشي او مالي غنیمت کې نو آئے نو مسلم چې څومره یا هغه خلک چې اسلام طرف ته رجحان او هغه به تقسیم کړي نو منافقین خو هغه چې یو څه خبره راوړي د لپاره هغه کسان موجود دي چې شرارت کوي نو چې د مکه منافقین ورغېدل او دې راغل انصار ورته ولدا په تاسو سره ځاتې نه دي جنگونه تاسو ور ټول تاسو داغه په وینه باندې زخمی شي تاسو یې مړي تاسو راغلي دي
अब तासुकल او تاسو او دا نه چې تاسو زموږ هغه پیغمبر څوک چې بلاغرام په میدان مسلمان کار کوي نو دا یو د دې د راځي د دې او ساتي چې څومره وو نو هغه خلکو له ورته چې موږ سره انسان کوو پکار په دا چې دا د ساري او دا د مال غنیمت موږ ته راوځي موږ جنګ کوو موږ نه مړ شي دي موږ نه ځان راغلي دي زموږ د قربانۍ دي په پاره نو هغه موږ له اسلام کړل او هغه خلکو ته حواله کړل چې زموږ د مخالف وو موږ ته مخامخ جنګ ته ولاړو نو هغه ساري او مال غنیمت ټول موږ ورکړو نو مشرانو صحابه کرام او انصار مسلمان وي مشرانو انصار او صحابه کرام څنګه نو کړی او چې کوم داسې و چې ځوانانو لکانو نوجوانانو نو هغوی زموږ ته دا خبره وایي وحقیق په کار خو داسې نه وه داسې به په کار نه وه چې دا رسول الله صلی الله وکړل په کار به دا وه چې دا مال غنیمت دې راغوستی وی او موږ باندې تقسیم کړی وی ولې موږ قرباني ورکړې ده موږ کور پرېښودو موږ هر څه پرېښودي دي موږ دې خدمت کړی دی دا پکې نه لري موږ هر څه کړي دي نو په کار خو دا وه چې دا مال غنیمت یې موږ ته راکړی دی نو چې کوم ځوانان هغوی په زړه کې دا خیال په خدای څه نه دی ویلي په زړه کې دا خبره ده بعضې ځای کې به یو منافقین خو وګاټه چې د مسلمانانو په منځ کې بګار راولي د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راولي نو منافقین یو څه وځي بس دا خدای ښه ونه کړل مال غنیمت ته دا صحابي موږ نه پکارو دا د خلکو له ورکړل چې کوم زموږ مخالف ولاړو هغه خلکو ته ملو چې موږ ته خوشي نه راکړه موږ له مسله نه کړل یو څه ودرېږي بل څه ودرېږي بل څه ودرېږي خبره دې یو قسم دعوا وکړئ رسول الله ته پته ولګېدله رسول الله ته پته ولګېدله چې داسې قسمه خبرې شروع دي د مسلمانانو د انصارو په منځ کې چې ما زیاتي وکړو یا ما نه انصافي وکړل چې ما د غنیمت دې خلکو له ورکړو صحابه ټول راجمع کړل انصار یې راجمع کړل ورته انصارو ما هو تاسو سره نه زیاتې چارې نه کړې ناانصافي مې چارې تاسو سره نه کړې ما خو دې خلکو له چې کوم نوي اسلام کې راغلي شوي دي دا خلک چې کوم اسلام طرف ته رغبت لري د اسلام د داخلېدلو نو ما په دې بنیاد دا مال غنیمت دی نه ورکړو ما چې دا خلک ډېر خلک اسلام کې داخل شي ما خو چارې تاسو سره زیاتې نه کړې او ورته یې اے انصارو وورئ اے انصارو وورئ ستاسو دا خوښه نه ده چې دا خلک پورته ځي او ځان سره ګډې وکړي اے انصار ستاسو دا خوښه نه ده چې دا خلک کورونو ته رواني او دوی ځان سره ګډې وکړي کورونو ته بوځئ او تاسو ځان سره جناب محمد رسول الله ورته بوځئ ستاسو دا خوښه نه ده انصار وایي لا یا رسول الله موږ دا خوښه چې زموږ نه ته پکار یې موږ نه مال نه دی پکار ما موږ پاتې دي او موږ به نه غږ نه دی کړی مشران صحابه چې کوم قبایل چې کوم لوی صحابه کرام وو یا رسول الله موږ غږ نه دی کړی هغه د جوانانو په سره خبرې کړي موږ نه دي ویلي موږ یا رسول الله ته پکار او بیا ورپسې رسول الله خبرې انداز ته ګوره په کوم انداز نه خوشحالۍ ورته وایي اے انصارو تاسو دې یو خبرې وکړو هر څوک به خپل خپل خیر سره د تاسو سره یو تاسو فضیلت دی چې الله تعالی تاسو یو ورځ درکړي چې ایمان دې نصیب کړو دین فضیلت تاسو نه درکړي چې تاسو د جناب محمد رسول الله خدمت وکړو چې دې نه فضیلت شته او ورته فرمایي اے زمان انصارو تاسو څه کوئ صبر کوئ تاسو باندې زمان او تکالیف راځي خلک به ستاسو هغه سره قدر نه کوي چې ستاسو ما قدر کوي هېڅ بادشاهان به راځي تاسو ته به ځان سره ستاسو هغه خدمت نه کوي بلې زما انصارو یاد ساتئ په حالات راځي نو په دې صبر کوئ په حالات راځي په دې صبر کوئ او زما ستاسو ملاقات په حوض کوثر باندې د دې نه ګټه خبره دلته وه د خبره مې دا کوله چې په هر قسمه انسان باندې حالات راوشي مصیبت راوشي چې کوم د حدیث په بنیاد کې کړو چې الله تعالی ډېر صبرناک دی بنده ته او هغه کې فرمایي خلقوا باخلاق الله بندګانو ځان کې د الله تعالی په شان کې اخلاق پیدا کړئ ځان کې د الله تعالی په شان کې اخلاق پیدا کړئ څنګه چې الله تعالی بنده ته صبر کوي بنده ګناه کوي الله ته صبر کوي بنده ګناه کوي الله ته صبر کوي اور آزاد رسول خیر د پتا پر دنیا کې څو زیاتې نه صبر
هغه معامله نه ته پرېږده که چېرې موږ په دې حدیثونو باندې عمل شروع کړو چې وړې وړې خبرې دا شیطان زموږ په مابین کې راولي د ورور او د ورونو په مابین کې د مور او پلار په مابین کې د رشته دارو په مابین کې د ښځو د خاوند په مابین کې وړې وړې خبرې راځي او په هغې باندې خلک یو بې ضمن تصور کوي چې دا خیر دی اوس په بیا ختم پته ولګي چې چا کړي چې ما غلطي کړې خو پښتانه صبر نه کوي دوی په ځای فیصله کوي او چې کار کړي شي دا ورته پرېمانه پکار دا چې ورته سوچ وکړه ځان ته مسلمان وایي د مسلمان شیغه باندې ده چې مسلمان به جګړې کوي مسلمان به جنګونه کوي مسلمان به دا دین ته مفهوم کوي دا مفهوم کوي